موږ دغه غواړو چې زما د پلار علاج صاحب سر ته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډیر بخونکی مهربانه دی، خالق د مخلوق دی، رازق د مخلوق دی، قادر په مخلوق دی. عزتمندو 15 کاله بعد د سردار علي د پروګرام نه یو ځل بیا د سیزه د کور ته زما خیال دی چې تاسو ته بده په پروګرام کې بخپلوم وي په سونو پیریزه د کور تر عالمه خو د کور د جما سور کړی دي سمیراوړي دي. ما الحمدلله زه په خپل مسلمانانو ورونو باندې فخر کوم، د الله نه دعا کوم داسې کورونه چې دا غو دعا ګو دي. نن سردار علي پسې بیا یو ځل لاغله ما سردار علي ټلیفون د بیگانه کوي، زما د هسپتال پیسې زما سره د ټیکټ نشته دی او مرض چې دی هغه یو ځل بیا دوباره شوی دی او مور دغه وفات شوله. کور کې د تاسو چې کمینه دغه کوړمه پاتې ده دای زوی د جی دغه د کار نه دی، د کور د کرایه دی. مسلمانانو رونو ته یو ځل بیا د پروګرام مخې ته راوړم که الله پاک د چا په زړه باندې رحم راولي او هغه د دې کور سره سم مدد وکړي نو زه هم چې دی نه بل اجر عظیم بل نشته دی. خو راځي چې سردار علي زما رونو ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اوس څه حال دی او بیګانه پر ایسه تاسو ټلیفون زما لکه دا کیمو چې شروع شي کنه تاسو ته پته ده زما دا دانې په ما راخیږي. اوس دا دانې ډېرې خراب شي لکه دا خپې مې سره شي دی، په ما شوګر هم دی او کینسر مې دا 5م کال دی. تا ته پته ده ته راځې ما له وخت په وخت باندې نه کوې کله هم دغه شم تا ته وایي نه کوم بل چاته نه شم کوی. بره الله دی لاندې وسیله ته تا له مسافرونه رالیږي الله دې هغو سره هم ښه وکړي او الله دې تا له مو وانه جنت ته درکړي چې ته زمونږ اواز واورې او من ته پسې راشي او من له چې څه دې د وس یې موږ له راکړي او دا وس هم تا ما له 50,000 روپۍ راکړي که د خپل ځانه نو الله دې تا له لوی ورځ درکړي او الله دې چېرته مه خفه کوه، الله دې د هر مرض وساته او زما دې رونو ته دغه خواسته چې زما دا مرض بیا دوباره شي دا وینه دا غوټې دې راکړي. دا خپې مې ټولې سورۍ دي لکه دا غوټې علاج راته بیا شروع شي دوباره نو دا اوس کیموګان نه خو نه شو نو کېدای شو شواګانې ماته شروع شي شاټونه چې ورته وایي نو ما سره مخکې هېڅ وسیله هم نشته. دا کور د کرایه دی، دا د 3مه میاشته چې ما د دې کور کرایه نه ده ورکړې. مالک مکان دې راځي مسلمانانو دغه غوښتنه کومه چې زما سره لږ ډېر امداد وکړي چې زه د خپل علاج سرته ورسوم. زما د واړه بچي د جنکۍ ټولې دقه یو زوی مې دی، دا د دې به کله لویږي او کله به د ګټه کېږي یا به زه یم یا به نه یم. دقه واړه جنکۍ دي، دا مشر لور مې دا مې ورکړې ده د هغه هم واده غواړي نو زه به څه وکړم. ما سره څه دي زه خو په خپله په کټ کې پروت یم. دا 5مه میاشته مور مې وفات شوې ده، 6 میاشتې هغه وشوې د هغې نه پس زه په دې کټ کې پرېوتی یم. زه په خدای تعالی مې د قسم کې کار لم وتلی او په څه کې بوځم دا زما حل دی. زه ګرځېدی نه شم دغه نه شم کولی نو زه دغه رونو ته دقه خواست کوم چې رونو زما سره خپله نوړی کې لږه غونته یې سامان هم راکوئ. تاسو به ډېره غټه مهرباني الله دې تاسو خوشحاله کړي. ټول عمر زه ستاسو په امداد باندې چې دا 15 کاله ما سره دې امداد کړی. تا مخکې پروګرام کړی دی، تا ورته وینا کړې ده، هغوی خدای خوشحاله کړي رالیږي، تا عمل نه کړي، تا د خپل ځان هم راکړي دي. په بله پیرې ته تللی وم تا خپل موټر سایکل خرڅ کړو ما له تا راولېږلې پیسې په لاهور کې چې ختم یاد دي شي نو لکه ما سره دا ده چې زه دې رونو ته دقه خواست کوم چې زما دا علاج په نیمګړې کې پاتې کېږي او دا واړه بچي دقه زما سره ده، دقه مې ټوله خیلخانه ده. نه مې مخکې سوچتې او نه مې وروسته سوچتې. بره الله دی او لاندې تاسو رونه بایګانې چې څه ستاسو د وسې کېږي. خورئ تاسو څه وایي دا بوړو بچو ته چې ګورئ موږ خو په خپله جذباتي یو. یقین وکړه چې د سترګو نه زمونږ اوښکې ځي چې ستاسو د هلته ګورو نور مسلمانان هم ژړو. ته څه زما دې ورونو مسلمانانو ته خبرو مسلمانان ورونو ته زما دا خواست دی که مشران دي که کشران دي زما د الله په نوم دي زما سره خبرې کړي. زما د خان په خپلو خپو وردېږي ځکه زما واړه بچوړي دي اختر راشي غم ښادي راشي زما نه جامه غواړي، زما نه پیزار غواړي، ښه ښایسته اړوي چې زما نه غواړي د پلار زهیري ما ته غږ نشي کولی.
چې د پلار په کټ کې پروت دی زه به د کم ځای نه ګورم ته د کور کرایي ګورم که د بجلۍ بیل ګورم که د ډاکټر له ګورم خو تعالی د خدای لویه ورځ درکړي هغه مسافرونه د خدای زما کامیاب کړي چې چا زما سره لاس خلاص وکړو د دې صحته پورې 5 کال دی زما دا درېیمه میاشت ما د کور کرایي نه ده ورکړې زما که په پیټۍ کې د وړو دوړه نشته زما کره چیني نشته زه لکه څه چل وکړم زما د لاسه شوګر ولګېدو زما بلډ دی ما ته روزانه د ژبې د لاندې ګولۍ ښودې کېږي مور د دغه مړه شوړی وچاودو داسې زموږ هم حال را روان دی زما څوک په دې دنیا کې بغیر د یو الله نه د الله په نوم د دې نه غواړم د خپل بچو د سر صدقه دې ماله راولېږي زما سره دې ښه وکړي ستاسو نوم دی سمن صبح ته سکول کې ځو ته ولې جاړې بچوړیا موږ دا خواست کوو چې خدای ته موږ پلار جوړ کړي ته ما د مسلمانانو ورونه څه غواړي موږ دا غواړو چې زما پلار علاج صرف سر ته کړي عزتمندو که داسې ټول ګورئ چې دا کور چې دی دا د غم او د درد نه ډک دی یو ورور دا خبره وکړله عزتمندو تاسو د الله په ذات یقین وکئ زه چې کله هم د کور ته راغلی یم په سوونو پیرې به زه د کور ته راغلی یم د ورور ماته ووی بره الله دی او لاندې تی څنګه چې دوی ووی چې بره الله دی او لاندې تی نو زه دا وایم چې بره الله دی او لاندې زما د مسافرونه څوک چې زموږ سره د ډونیشن د مدد اخلاص کوي هغه دي بیا وروسته زه یم که زه د کور ته راغلی یم ما صرف تاسو ته پروګرام مخکې کړی دی عزتمندو د لاکډاون په ورځو کې الله یقین وکړي دا ضرور دا خبره وکړه چې یاره دا خپل موټر سایکل خسو خو زه یم که دا په اجتماعي دغه به نشي په اخلاص نو که زه موټر نو که زه موټر سایکل نو که زه پسې د خپل ځان هم خرڅ کړم دا ټوله منګور هم خرڅ شي نو د دوی د اوښکو دا قیمت زه نشم دا کولی او د الله نه به دعاګانې ورسره هم غواړو د خور ووایي چې یاره د الله په نوم باندې اوس هم چې ما دا 5,000 روپۍ راوړي دي دله دا هم عزتمندو زما نه دي ما د خپل جیب نه دی کړی ما په خپل مهنت نه دی کړی به چا مهنت کړی دی زما د ورونو په دې روژه کې زما سره ډېر زیات مدد کړو الله پاک ټول خوشحاله کړي 1,00,000 روپۍ یو 80,000 روپۍ یو رالیږلې دغسې زمونږ انګلینډ کې زمونږ خور ده 50,000 روپۍ هغې هم رالیږلې په زکات په مد کې دغسې زمونږ د شور باچا دی الله دې ولد لوی عمر ورکړي لوی ژوند دې ولرکړي یو 4 لک روپۍ هغه رالیږلې داسې زما بل یو خپل دی چې زما د کوکارۍ دی چې زما داسې 21,000 روپۍ هغه رالیږلې عزتمندو هغه زکاتونه لاړو ټول ختم شو تاسو به وایئ چې یاره دا چاله ورکوي خو ما ته چې څوک وایي تاسو ته څوک مستحق ښکاري تاسو له هغه له ورکوئ نن چې ما دا 5,000 روپۍ دله بیا راوړلې د روژې نه را په دې خوا یو موټر سایکل خو هغه ما خپل لر کو ما خرڅ کو هغه دوی ته پته ده ما ته پته ده او الله ته پته ده بل چا ته د هغې علم نشته خو دوی وې ځکه ما تاسو ته خبره ولې هلته کې مسافر وروڼه هم په دې رو کې پاتې شو او مطلب دا چې په منګوره کې زموږ په دې ښار کې هم د چا سره دونه څه نشته دی جي خو که د وس دا پروګرام زما چا وکتو او د الله د رضا دپاره ما سره تاسو یو 500 روپۍ امداد هم وکړو که نه جي د منګورې د خلکو په منګوره کې چې کوم دي 100 روپۍ امداد را سره هم وکړو که نه انشاءالله چې دا کور به زه بیا تاسو ته دوباره به یې زه تاسو ته ونه ښیم د ده کوټه به انشاءالله زه د رب نه امید کوم دا پوره شوي عزتمندو تاسو پروګرام په خپله وکتو دا ټول کریډټ چې دي دا ستاسو دی او دا اخلاص چې دی دا هم ستاسو دی ستاسو په لاس باندې ستاسو په اخلاص باندې الله د دې خلکو مدد کوي او الله مهربانه شي موږ ورته مخامخ شو موږ لی راولېږي هغو په موږ اعتماد وکړي او که زموږ کې د اعتماد څه نه او موږ خپل ځان له څه کولی یا د ځان دپاره زه چې زموږ د اخلاص پروګرام دی دا به نو چلېدلی یقین لرم چې تاسو به د دې اوښکو هغه افسوس چې دی هغه زما سره شیر کوي په دې کې بل پروګرام پوره د اخلاص ټیم ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان